ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کو شوق باندې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب القدر و دیگر علماء کرام د علاقه غیرتمند مسلمانانو عوام و خواصو ستاسی نن د مدرسې د طالبانو د دستاری فضیلت په مناسبت باندې روحانی اصلاحی اجتماع جوړه ده او د اصلاحی اجتماع ته ستاسی مولانا صاحب علماء ته دعوت ورکړو. اغي سلسله کې زمونږ د فقیرانو الله په موږ رحم وکړو چې تاسو سره په دې خوشحالي کې شریک شو. محترمو، قرآن کریم دا یو انقلابی کتاب دی او انقلاب یو سیز د خپل حالات نه بدلولو ته وایي. نو کله چې دا عظیم کل قرآن دنیا ته راغی نو د دنیا ماحول بدل شو. مخکې مولانا صاحب اشاره وکړه چې مکان او مکین نو، بیت الله شریف او استاذ نو، نو یوازې بیت الله شریف چې د کوم متعلق الله وی للذي ببکة مبارکه، خدا للذي ببکة مبارکه دا کعبه موجوده وا، خود کعبه استاذ او امام موجودو، خود کعبه امام او استاد کعبه
هغې ته چې کله کتاب راغی نو دا پیغمبر د تجارت میدان د ژوند د مختلفو شعبو هر یو اخ چې مخکې د دې خلقو د هغې سره تعلق د دوکونو سردار دی ماحول بدلولو دپاره قرآن کریم پیش کو او خلقو ته اول چې د دې نه بعد به تاسو یوه ګټه کوله تجارت به مو ګڼلو هغې ته سود وایي د دې نه بعد دغه تجارت صحیح نه دی دا حرام دی مخکې به تاسې ځان دپاره دا سود حلال ګرځولو امام او استاد ورته ویل ما ته الله کتاب راکو او په دې کتاب کې الله رب العزت ما ته لومبۍ خبره دا وکړه چې دا خلق زما نه ویروه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا خلق زما نه ویروه او زما د یریدو لاره دا ده چې دوی ما یو وپېژني واحد لا شریک مې وپېژني او ای زما حبیبه تا اخیری پیغمبر وګڼي اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صفا غونډه وکړو یا ایها الناس اے عربو اے عجمو اے تورو اے سپینو اے غریبو اے مالدارو قولوا لا الہ الا اللہ اے خلقا تاسی ټول دا کلمه وای تفلحو تاسی بکامیاب شي کلمه معنا دادان ما اوس پوری خپل خواهشات مقدم ګڼل د دې نه بعد به د دې کلمې لوستو نه بعد به زه خپل خواهشات د کلمې نه قربانومه زه به قربانو د کلمې نه به قربانو ما خو ویل ما ته زما نفس حکم کولو سود کوا ګټه ده دې نه بعد به د لا اله الا الله تقاضا دا ده چې زما خپل خواهشات د قرآن نه قربانوم زب خپل شراب سکل چې دا زما یو خواهشو اوس به د قرآن نه قربانوم ما ژوندۍ لوڼه خوښولې اوس به دا عادت د قرآن نه قربانوم ما به په معمولي خبره باندې دشمنۍ نه کولې اوس به دا عمل د قرآن نه قربانوم عزیزانو هغه خلق چې کومو ته امیین ویلی شي بے الله چې پس مکه د خدای باندې چا ورته د انسان په نظر نه کتل بے الله د ځمکې حکمرانان وګرځول او بے خلق دیدن ته راتلل ملاقات ته راتلل بے بخلقو دوی سره ملاقات سعادت ګڼلو نو عزیزانو زما د دې خبره هغه ان شاء الله د خدای د رضا دپاره کوم مخکې مولانا صاحب د قاضي القضات په خبره باندې رڼا واچوله دا د دنیا میدان دی دا د کبډۍ میدان دی خو چې چام د وخت د نبي د کبډۍ کولو په اراده میدان ته راډنګلي بیا هغه پهلوان نه دی پاتې شوی بیت الله د دنیا ذلیل انسان جوړ کړی ټیک ده راځي او یتیم په جړا پوخ دی چې دا جمهوریتونه وي که نه موږ به دا شیزونه سکو ځکه چې دا څه حال روان دی قسم دی موږ هر یو دا ناره لګو چې کېدی شي د را روان لیډر سره به تقدیر بدل شي خو تقدیر بدلیږي نه حالات بدلیږي نه الله رب العزت ته وژاړئ مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه یو ځلې 14 اګستو زما هغه وخت کې 6مه درجه وه او په قصهخانۍ کې جلسه وه
مولانا بجلیگر صاحب په قبر دی الله انوار را اوړی یو خبره وکړه او اوس تاسو ته دهانی کوم ویل اخ قومه د خدای اراده درته ښه نه دي الله ته توبه وباسئ الله ته رجوع کوئ ورنه د خدای اراده ښه نه دي زه به نه یمه زه به مرم خو بره یاد ساتئ د عذابونو مختلف خوندونه به اوسه کوي محترمو نن که دا قاضي دا خبره کوي د دې د حشر په میدان باندې ایمان نشتا که ایمان وي بدبخته ته پیسو ته محتاج نه یې تا ته خدای مال درکړی په تا پلار خرچه کړې ده په تا د ملک خزانه لګېدلې ده دا ملک د مصطفی په ناموس جوړ وی دا ملک د مصطفی په اعلان جوړ وی ته د خپل ګریوان کې وګوره د هغې بلال نه حیا وکړه کوم بلال چې د دې مصطفی په ناموس د قربانېدو دپاره په لاره باندې 11 کرتې خرڅ شو 11 ځلې بلال خرڅ شو بلال چې کله مقام ته را ورسېدو پکار خدا دی چې ابي جهل امیه ابن خلف ورته سیري اچولې لیکن د پیغمبر په غلامۍ کې بلال په سکروټو پرېوتو بلال په اور پرېوتو او بلال قسمه قسمه تکالیف برداشت کړ نو په غلامۍ د مصطفی کې څه ورته ورسېدل ستالو سپیکر جوړ نه شو د نورو جلسونو خو دې وویستل موزه الله دې سبا له خیر کړي لکه زما ترجمه و نن مانی مې سپاره ترجمه کړې 4 غنټې او که دغه حالي که نه نو هغه خبره به زه نه کوم یو واقعه بجلیګر صاحب کړې وه هغه زه نه کوم ویل که دغه حالي نو پلاره ما پکې مه شمېره نور پوهېږئ تاسې په هغه متل ښه پوهېږئ که نه ویل که دغسې حال وي نو پلاره ما پکې شمېر کې مه راوله نو که دغه حال وي انات خان اسدي صاحب هورین هوښیار وې تانګه او ما په زړه باندې ګوتې والم او خدای خیر پېښې دا شی زما ته پاتې شو سوراب خان من به کوشش کوو خو زما اواز اورې که نه ماله پته نشته یاره الله مو خوشحاله کړه رسي به نه زما ټول زور خلاص شو بس هرونو خدای مو خوشحاله کړه هغې شاته کسانو ته درخواست کوم ګوره زم په دې دغه باندې خپې بلخپې ناست یم او ټول راشي دې قالین باندې اشاته کسان کېني شاته اشاته کسان نه دي چې خبره وایي دا شی څنګه تندر والی هغه ماشاءالله بس بس کېنئ چې کار کېږي او که کار نه کېږي نو دې خوا راشي انشاءالله هغې که زه خوشحاله یم ښه بس زما ټوله موضوع حقاني صاحب بیان کړه زه به درته اوس یو دردمن د نبی علیه الصلاة والسلام د یو عاشق د زړه د یو عاشق مینه د یو عاشق محبت هغه درته بیانوم او په تقریب په سر کې خبر درته کوم چې خفه کېږو به سره نه هغه د دغه متل دی ویل د خدای سره مې ګیره سپینه شوه د لیډرانو سره مې ګیرې سپینې شوي په قرار کښېنئ نه بجلي شته نه په سړک پخول شته نه اسپتال شته نه نوره ترقي شته دا خواران چې مریض دي چې بلا ټیم دی چې د هغوی نه خلاصه شي نو بیا د هغوی نه لاندې خلک یې وایي نو چې موږ د څو را رسېږي هغه د غلبېل ګزارې به وي د غلبېل بوره به موږ ته پاتې کېږي نو هغه چې وخورئ قبض به در باندې لګوي نور به هېڅ هم نشته تمه مه کوئ خو موږ دوی ته یو سوال کوو چې دې قاضي له خولې ته سپری واچوئ دا خولې بنده کړئ نور درنه هېڅ هم نه غواړو سړکونه ستاسې په سر ماړه شه که چې سړکونو باندې موږ هسې عادت یو موږ پښتون قوم سره ترقي خوند نه کوي موږ پښتون قوم د ترقۍ قوم نه یو موږ په جړا عادت قوم یو موږ په جنازو عادت قوم یو موږ د یتیم سره عادتي قوم یو خیر دی موږ حکمرانانو
یو لس کاله نور هم شاته کوي تاسې زمونږ په دې اوږو باندې سواره شئ چې څه مو خوښئ هغه راسره وکئ ولې غول مو خورئ وټ مو در کړی دی دا هر یو چیز یې هلته والله کې بیا په میاشت کې وګورئ اوس د 2 کاله مخکې پلار مړي دا به راشي کوڅه کې یاره جي موږ نه وو حاجي صاحب دعا ته رالو هغه د موبایل کې یو چا ډرامه جوړه کړې وه یو راغی بل ته وایي چې دعا وکړئ ستاسې پلار مړ دی هغه ویل نه خو ژوندی دی او ژوندی دی موږ بیا هم نه پوهېږو نو خبره داسې ده چې یو عمر غواړي څوک غواړي ټول وایي څوک غواړي عمر چې راغی هغه به خپله کمبله بیا نه اغوندي بیا به عبدالله ته چې ابن عمر دی بیا به په هغه کمبل نه اچوي بیا به حفصه چې لور ده زوجه د رسول الله ده بیا به هغه د عمر په کور کې د یخنۍ شپه بغیر څادره تېروي موږ ته یو عمر پکار دی زه ستا په شان دې زما بچیم دی ستا بچی چې هغه د انګلیش په سکول کې اول نمبر راځي او زما د بچي د اوږې نه د پلشتک بوجۍ نه ښکته کېږي زه به تا قیامت کې د دې ګریوان نه نیسم او زه به دې الله ته پیش کوم چې ای خدایه زما بچی مو خو زما بچي بوتلې غونډولې زما بچي مور سار په سر وټپولو زویه لاړ شه کبار راغونډ کا کباري دکان ته یوسه او بچی به نیم سر ټماټر راواله بچی د 100 روپو چولې راواله او بچی که پیسې پاتې شوې ځان سره پاو والا د غوړو د پلشتک ګوته یې راوړه زما یتیم بچی هغې ته بسته وړل سکول ته حرامه ده زما پښتون بچی د تعلیم سره نه ښایېږي زما پښتون بچی هغه د کالج سره نه ښایېږي زما پښتون بچی د یوې ترقۍ حقدار نه دی حقدار مې سیبان دي حقدار څوک دي څوک دي اوس هغوی دومره ستړي شوي دي والله کې وګورئ دومره دې وټونو کې ستړي شوي وو یو ګنټه هغوی ته ټیک خوب یې حرام زه درخواست درته کوم ما آیات تلاوت کړو آیات ته متوجه شئ موږ او تاسې مسلمانان یو الحمدلله دا مو عقیده ده ختم نبوت دا زموږ عقیده ده ځان به قربانو بچی به قربانو مال به قربانو خپل ځان به قربانو خو ای د الله حبیبه ستا دفاع به کوو خیر دی موږ هر څه ته تیار یو خو دا کم چیف چې کم اعلان کړی موږ صرف دقه ګیله لرو چې نه غریب وي چې مال ته محتاج وي او نه داسې نوکري دي وه چې تا مخکې ترقي غوښتله دې نه به نور مخکې څه لاړ شي دنه به مخکې نور څه لاړ شي او ته به زما په حق کې څنګه فیصله به کوې چې د رسول الله په حق کې داسې فیصله وکړه چې تاسې د حقاني صاحب واورېدل هغه قادیانې چې زما د محبوب مور مبارکې باندې الزام لګوي هغه قادیانې لعین چې زما د محبوب په بیبي مبارکه باندې الزام لګوي ته هغه ته وایې تا ته ازادي ده دا که د نر بچی میدان نه دې راووځي پښتانه لا ژوندي دي ته ورته 100 کاله ته اجازه ورکړه که دا د نر بچی دا خو د یو ځای کې اعلان وکړي چې دا د ما ګرجه جوړه کړه سرمن به وباسو انشاءالله سمه خبره وکړئ سرمن به وباسو نو موږ به څه مړه به شو څه به یاد ساتئ چې د رسول الله مینه کې لارې اے معززو تلے نہیں ژوندی کد آقا مینه کې قربان شوي من نہیں ژوندی یاد ساتئ د بنو سلیم قبیله دا ابا عبد الرحمن میں پخور باندھی پروت دے دیزے باندھی پغشی لگی دلے دے ابا عبد الرحمن نبی نروانا دا علی شیر خدا تیری کی زخمیانو باندھی تاوی کی ابا عبد الرحمن ورطاواز کی یا علی
ए द आका द तरजुया माता उगोरा अली शेर खुदा पमंडर आगे यौ खू दो खुद मैदान की गर्दन दी गुबार दे बलख्वा यौ शहीद प्रोते बलख्वा बल प्रोते अबा अब्दुर्रहमान वर्ता आवाज की ए काजी वरा ए जमुंगा काजी उल कुसरा तोरा कसम पुखले दुखरे द आसमान ना कानी रा उनवरीगी मन खोडेर मजलुमानु व जालिमानो फैसले तासी कवे खंदु नहीं मंगसकू खुदे तो उगोरे अबा अब्दुर्रहमान में तो खुद मैदान की प्रोते अली से तवी ए अली लगरा निज़दीशा अली शेर खुदा मेरा आगे अबा अब्दुर्रहमान ते बस खंबान दिलासी खोद ले रे विनत रवाना दा वरतवी ए अली ला सुना अपलका ए अली माता जमाद माशुकी हाल बयान का वरतवी या अबा अब्दुर्रहमाना संकिदी द मोरसुई प्रोते संकिदी द मोरसुई प्रोते शहीद शवेदे दागी तपोस न के वरतवी ए अली जमा दरूर परवा मसाता माता जमा द माशुकी हाल बयान का जमारूर पर शांति अजार हाउरनद आकान कुर्बान शाह ए काजी से अल्लाह न वेरेगा कलच अल्लाह आवाज़ की लिमनिल मुल्कुल यौम नंचाल राबा शहीदा बेबत सवे न बदीदा डिगरे निखलास की न बदीदा मसनवी जिंदाबाद खलास की याद साता रब बदर तवी इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौम अलैका हसीबा लुला अमल नामदिल वला चा शर्म से ते शवे न दे वकाजी से यौखब अबा अब्दुर्रहमान राशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तब वलाड़ी या रसूल अल्लाह माता अलीवी ए अबा अब्दुर्रहमान रूर दी प्रोते मर्द शहीद दागी तपोस न के जमाना जमाद आका तपोस के वर्तवी वा व अली माता नूरी मिनिसर की निश्तरे यव मिना मिनद मुस्तफा प्रतरा माता नूरी मिनिसर की निश्ता माता यव मिनद कुरान प्रतरा यव शायरोए व काजी से चिजारी दलबान द कुरान हगा कसान सुशु व पखदे और रसूल चुमैन हगनी कान सुशु याद साता दो खुद मैदान की अबा अब्दुर्रहमान हुई द महबूब हाल मिसरे व आखिरी हालात वरतवीद आका मुबारक शहीद शवेदे अबा अब्दुर्रहमान रूर तजाड़ीना अबा अब्दुर्रहमान खपुल जख्मुल तजाड़ीना वरतवी है अली काने राका सके पकाड़ी बांधी वरतवी रवानिम सबाबद हशर मैदान हुई जमा आका बरा फांसीगी जमा द आका खुल की बगाख मुबारक नहीं नो ए अली सबद का खुल द खुन बांध सुकुमा काने राका चखपल गा खुन उबासम वकाजी से मंदर न गा खुन इस्तल वाड़ू को तो हशर द मैदान न हयाओ का कसम पुखरे आका मुबारक तब संग उदरेगे तब और तवे चिमाद खदीजी दुश्मन त इजाज़त और करेवा कि तम बयान कवा तम दावत कार कवा ता बांदिम पाबंदी निष्ठा मवेव करे दगा दौलत पराना अल्लाह वाली अगर याद साथी चे कम कौम बगावत करे
یاد ساتئ چې کوم قوم د الله نه باغي شو قوم نوح باغي شو نوح علیہ السلام تنگ شو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا نم نشان ختم کا اللہ قوم شعیب نے اللہ ناراض شو نم نشان ختم شو قوم لوط نے اللہ ناراض شو کلے ختم شو نم نشان ختم شو تچنن د بلال دشمن توے چې راځه چې سکے هغه کوا او ګیره دې ډېره سپینه ده قاضي صاحب ګیره دې ډېره سپینه ده ته خپل ځان ته وګوره داسې فیصله به دې کړې وې چې زه ځم زما د عبدالله ابن عباس د هغې آیات ترجمه باندې ما سوچ وکړو چې عبدالله ابن عباس نه چا تپوس وکړو الم یأتکم نذیر څه معنا ده عبدالله ابن عباس وایي چې ګیره سپینه شوه ګیره کې سپین ډکې ولګېدل دا نذیر دی د دې نه عبرت واخله څومره خوند به یې کړی وی چې په دې اخري وخت کې دې فیصله کړی وی چې واورئ کوم ځای چې قادیانیان را اوچتېږي هغه زما د معشوقۍ دشمنان دي هغې ته د هېڅ قسمه اجازت څومره خوند به یې کړی څومره خوند به یې کړی یاد ساتئ ورونو موږ او تاسې الحمدلله دا نن چې دا د ګل په شانتې ملک الله را کړی دا د علماو دا د صلحاو دا د مشایخو دا د دې طالبانو د عمل برکت دی ګرنې موږ هر وخت اسمان ته کاڼي غورځو او یو چې خدای کلی را میدان لشه چې جګړه در سره وکړم موږ قسم دی جګړې ته تیار یو موږ هغه قوم یو چې موږ هر وخت الله ته چلنج ورکوو خو طریقه مو بدله ده نو درخواست مې دا دی چې د ابا عبدالرحمن په شانتي مینې سره به د دې ملک خدمت کوو انشاءالله آقا مبارک قسم په خدای چې څه سره نسبت راغلی تاسې ټولو ته پته لګي د علماو هغه تقاریر درته کړي نبي علیه الصلاة والسلام په یو تنه د قجوري باندې تکیه لګوله صحیح لګوله تکیه به یې لګوله قربان د آقا د شاه مبارکې نه شم څه بختور دی هغه تنه چې زما معشوقه ورته ډډه لګئ زما آقا ته منبر جوړ شو چې منبر جوړ شو آقا مبارک منبر ته وختو بغیر جبې بغیر شونډو بغیر سترګو لرګي جړا شروع کړه لرګې د تنه دا جاري آقا مبارک سره یې دومره مینه وکړه تر څو چې آقا ورته وعده ورکړله خفه کېږمه جاړمه ته به ما سره جنت کې هغه تنه د کجوري هغې وخته پورې جاړي چې کله ورته واده د معشوقې میلاو شو وزه ته خو د دې په برکت باندې الله انسانان پیدا کړو الله مسلمانان پیدا کړو او بیا موته د هغې نبي دشمني کوو د هغې د دشمنانو سره د دوستۍ لاس ورکوو خپله فیصله د خپل ځان نه وغواړه او اعلان د بهادر وکړه چې ما کومه فیصله کړې ده زه انسان یم خطا شوی یم ما نه زما معشوقه خفه ده زما د دنیا زما د لکونو او په بې شمېره تعداد کې زما مظلوم مسلمان ورور زما نه خفه دی ای قومه تاسې نه معافي غواړم د الله نه معافي غواړم او قادیانیانو باندې کلکه پابندي ولګوه او که نه لګې نو ګوره یاد ساته غازي فیصل په شان د ډېر زمریان پنجرو کې بند دي غازي فیصل په شان د ډېر یو ډاکټر زما باره کې خوب لیدلی د دې مردان نه راته موبایل وکړو ما ته ویل جمعې شپه ویل جمالي صاحب مالیام و یو خوب درته بیانوم خو خفه نه شي او زیره به څه راکړې ما ویل وروره وایه ویل زه پلانکې ډاکټر خبرې کوم او ویل په خدای قسم دی چې آقا مبارک مې خوب کې ولیدلو او یو عجیبه خبره راته وکړه ما ویل څنګه خبره ده وی خبره دا راته وکړه چې ده ته ووایه عبدالمتین ته ووایه چې ته به زما په ناموس باندې شهید کېږي
نو اوس نن مدرسه کې موږ کار کوو د طالبانو باندې پړه مې شروع شو مالې سره چې په سټیج ناستې مو سر اغوا شاته لاړ شي دې ته مې نن په لاره خبره کړه مالې خوند زما د شیخ حسن جان مرګ کولو چې په سپینه ګیره باندې پټکې یو ځای پروتو او سر مبارک په قبر پروتو او خپې بل قبر ته پرتې او سپینه ګیره په ګولو سورۍ سورۍ او د وینو پرنګ رسول الله تعالی خوند داسې کې موږ دیوبندیان په شهادت فخر کوو خو تاسې ته یو خبره کوو موږ به مړه شو خو ای قاضي صاحب یاد ساته ورځ د قیامت به ټول ګورې الله ته پیشي کېږي تم په صفت د مسلمان به راځي نو چې رسول الله په حوض کوثر اوبه ورکوي ته به یې په کومو سترګو غواړې نو خو تا مسلمان ګڼم زه تا مو خپل ورور ګڼم زه دې خپل مشر ګڼم زه دې د ملک سرمایه ګڼم زه دې د ملک ښه پیداوار ګڼم لیکن یاد ساته که په دغې عقیده لاړې نو ګورې د نبي علیه السلام د حوض کوثر د اوبو تمه مه کوه ځکه د هغه په خوا کې به څوک ولاړي عمر څوک نه نه څوک سم مینې سره وایي څوک عمر رضی الله تعالی عنه راغی دارالندوه کې ودرېدلو و قربان په تشو لاسونه کېښودل ورته وی یا ابي جهل ای عتبه ای شیبورا ما پیژنئ کنه ورته وی پیژنو دي چې ته د خطاب زوی ورته وی بیا مې پیژنئ کنه وی او پیژنو دي ستا نامه عمر ده ورته وی نه 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 زم لا پیژندلی نه یم نو وی ته څوک یې وی زه غلام د جناب رسول الله یم او د غلام کار دا وي چې د آقا په هر یو ادا باندې ځان قربان کي د دې نه بعد مخلوطه پټۍ واچوئ خولې مو بندې کوي که ایمان راوړئ که یې نه راوړئ خو ګوره یاد ساتئ که ځان باندې میندې جوړول غواړئ نو زما د پیغمبر پسې خبرې وکئ که په ځان میندې جوړول غواړئ نو زما د پیغمبر پسې اوس خبرې وکئ بس بلاله پاسه و بلاله کېږده په غوږ باندې لاس او زما د رب د الوهیت ناره ولګوه عتبه ته وینځه راغله وینځئ جاړي عتبه ورته وی ولې جاړئ ورته وی بس تاسو کور وران دی چې عمر ایمان راوړو د دې نه بعد به د اسلام رو رو کشتۍ ډکېږي یاد ساتئ زمون هر یو مشر ته خدای دې دوی 100 کاله نورم حکمرانان کې زمون ور باندې سم که پی ټی آی ورځي که نیشنل ورځي که پیپل ورځي خو موږ نیشنلي وروره تام مسلمان ګڼو پیپلي وروره تام مسلمان ګڼو پی ټی آی والا تام مسلمان ګڼو تاسې چې هر یو ځای زمونږ وروڼه یې خو زمونږ د پیغمبر محبت ویسئ اسمبلۍ ته زمونږ د نبي مینه یوسئ او زمونږ د نبي په مینه کې ستاسې حفاظت پروت دی دې مشرانو ته وایم قسم په خدای چې تاسې د مصطفی د نظام اعلان وکړو او ستا بچی د سکول نه چا اغوا کو ګیره راته کله کا مخ راته تور کا او په خره باندې مې سور کا بیا به د سکول د بچي سره ګاډ والا نه لګي خو د هغې ځای نه د نظام مصطفی ضرورت دی څه شي ضرورت دی په وړو ورسره جګړه نه کوو په بجلۍ ورسره نه کوو ځکه موږ هسې معدت یو تارونه ښه ډېر ځوړند دی او بجلي پکې نشته نو بیا دې د بجلۍ تمه کوو نه دې بجلي غواړو نه دې سکول غواړو نه دې اسپتال غواړو موږ ته په اسمبلۍ کې نظام مصطفی پکار دی لارې ته حقدار چې د خپل اظهار د ضمیر چې ستا کوم دی هغه ښکاره کا ووایه چې وروره زه یو مسلمان معاشرې نه راغلی یم
د نن نه بعد به دلته بیل د شریعت پاس کیږي او دې ځای نه به د غل نه لاس کټ کیږي او ځاني به شادي شده په کاڼو سنګسارېږي او غیر شادي شده به په کوړو وهلی شي. قسم دی بیا به زما خور په لاره روانئ څوک به ورته بره نه ګوري. دا خو چې نن څه شروع دي قصاص نشته، رجم نشته، کوړۍ نشته، قاتل قتل وکړي 3 میاشتې بعد سرې سترګې ګرځي هغه بار ګرځي هېڅ ورته نه وایي. یو میاشت مخکې وژلی و چې جیل ته لاړو سترګې سرې شوې چې بار راغی به یې بوډاګان او ماشومان ټول اغوا کول ځکه ورته پته ولګېده. نو موږ ویو چې هر څه ستاسې که سره جنډه دې ده که شنه جنډه دې ده که توره جنډه دې ده خو ما ستا د جنډې سره اختلاف نشته. زما درخواست یو څه او ما ته د هغې ځای نه نظام مصطفی راوله. الله جل جلاله دې زمونږ دا ښکلی ملک دا د الله په نظام مصطفی باندې آباد کړي. زمونږ ملک ګیس لري، تیل لري، اوبه لري، غرونه لري، سونه لري، خو زما د ملک لویه کمزوري دا ده چې څوکیدار برابر نه دی. که څوکیدار خپله ډیپټي وکړه ما نه به بیا بهر ملکونه قرضې غواړي زه به بیا د چا قرضداری نه یم. ولې کوم ملک کې چې 2 شیان موجود شي چې یو عدل دی انصاف دی او بل صلې رحمي ده. عدل او انصاف او صلې رحمي او دا بغیر د نظام مصطفی نه بل ځای کې نه میلاویږي. نو چې کله عدل راغی انصاف راغی صلې رحمي راغله بیا به زما غرونه ما ته به د بار ملکونه خلک راځي مشینرانې به لګئ زه به په کرسۍ ناست یم هغه به زما د غلام په شانته کار کوي. موږ دې مشرانو ته وایو خدای م تباه کا تاسې چې زړه تنګ شي تاسې یورپ ته لاړ شئ پردی بربنډې وګورئ هغه خوی هغه عادت د سپو ځان سره راوړئ نو بیا درنه سپي جوړ شي بیا منګه خورئ بیا کونډې خورئ بیا یتیمان خورئ. موږ خو ستاسې سره په کرسۍ جګړه نه ده موږ دا وایو چې زما کونډه هغه چې سهار راپاڅي زما د یتیم په سر باندې هغه د یخنۍ څادر نشته چې هغه واچوي. زه بله ورځ یو مصري خانې ته تللی وم رڼو زما زړه دننه جاړي ما که ادارې په هر څه کې راولي خو زه به رسول الله ته وایم یا رسول الله ما قسم په خدای ستا صلې رحمي بیان کړې ده. زه لاړم جمع یو سخت څو ورځې وړاندې هغه دومو یو دومره ماشوم و دا 2 کالو ماشوم یو استاذ ته په لاس راوړه. دغې وخت کې زما بچی په اقرا سکول ته ګاډي کې تللی و. زه راغلم هغه ماشوم یو استاذ ته په لاس راوړي بل استاذ ته پیچکس راوړي. ما یې د هغه استاد نه تپوس وکړو په دې جمعه م راغلی و مانځله ما زما سودا دې څنګه کړه ولې زما هغه مولا د کافر نه بدي شي قسم په خدای د ګرجي هندو مې ترېنه خوښ دی چې وایي 100 کوي کوي بل څه زما قول او فعل به انشاء الله که نن یې نه ګورې په ورځ د قیامت به وګورې. ما ویل استاذ دا ماشوم د چا زوی دی ویل دا د بډهبېرې نه راځي مالا مالي چونګي کې مې کار کولو. ویل بچیا پلار دې شته سکول والې نه وی وایي نه پلار مې نشته پلار مې مړ دی. دومره ماشوم زما بچی چېرته ځي زما بچی زما 2 زامن دي اقرا سکول ته ځي نورو نه 4 زره فیس اخلي ما نه 3 زره دواړو ماشومانو فیس اخلي. زما د بچي 3 زره میلاوي زما د بډهبېرې د یتیم بچي په لاس کې پلاسونه زما د بچي په خپو باندې سپینې جرابې تور بوټان زما د بچي په غاړه بنین او زما یتیم د علاقې هغې په لاس کې پیچکسي دي د هغه په لاس کې پلاس دی د هغه په لاس کې دا د یخنۍ نه لړزېږي لاسونه. نو نه م راته یتیمان سنبال کړل نه م راته مدرسې محفوظې کړې نه م راته جنازې محفوظې کړې
په جوماتونو کې ټوټه ټوټه پرېوتلو، په سکولونو کې ټوټه ټوټه پرېوتو، او نه مې د یتیم په سر باندې چا لاس نه اوس دی لا وایي ګل مې لټوو ورلاندې بل ووتو. هغه لا زخمونه مې قرار نه و چې ورپسې بل اعلان وکړو چې ای مسلمانانو قادیانیانو ته اجازت دی چې څه کوي هغه به کوي. دا لا یو زخم قرار نه دی. نو درخواست مې دا دی چې خپل منبران تاسې پاس کړي چې راتلل په هر علاقه کې زما کونډه ده، ځکه ما خو تاسو ته وویل چې پښتون قوم د دو شیانو سره ښه ښکارېږي چې مړي ورکولي دا به موږ ورکوو. که د چا ځای کې کسانو ته ضرورت وي د جنګ د مسلمانانو، نو موږ تیار یو هر چا دپاره ځان وژلی شو. پرېږده زما ښځه دې کړېږي په دې کوڅو کې، مړ کېږم د زه او مزې ته کوه. ستا چې زړه تنګ شي یورپ ته لاړ شي، ما جومات ته نه پرېږدې. الله ته به څه وایې ای حکمرانه، ای حکمرانه الله نه ویرېږه. تا سره هم دا درخواست دی زړه کې دو صفته پیدا کوي. تا سره ګوان کې یتیم دی، کونډه ده، روژه راغله، ای اسلام د خپل نغري نه شروع کوي. زما کونډه ده، زما خور ده، هغه ما ته نشي ویلی چې وروره څه سوال درته کوم چې بچي ته د 10 روپو څیز راوړې، دې کونډې خور ته د 50 روپو راوړه. د خور دومره زړه دی، هغه تا ته په لپو لپو جړاګانو سره دعا کوي. ګوان کې ستا غریب دی. نو ما هغه مصري ته ویل ما د دې ماماګانو سره خبره وکړه دا یتیم دې ما ته راکړي چې په ورځ د قیامت باندې عمر ته ورځم. یا امیر المؤمنین تا زوی ته ویلو عبدالله ابن عمر ته چې بچیا ما که خوشحاله ساتي نو د یتیمانو خصمانه کوه. زه به ورته دا یتیم بوزم چې یا عمره ما هم د دې یتیم سرپرستي کړې ده. نو هغه بله ورځ راغی وایي ماماګانو ویل چې دا یو بچی خو نشو ورکولی ځکه کور کې د دې مور یوازې ده او دا بچی چې راشي کور کې خو د دې یو بل ورور دی د ده نه کشر دی. نو وایي که دا بوزي ما ویلې الله زه به دې شکریه ادا کړم خپل بچی مې سوزکي کې ځي او د دې یتیم بچی به په اوږو باندې وړم انشاءالله. نو درخواست مې دا دی صله رحمي د دې بیانونو څه نور کار نه دی چې تاسو موږ بوزو اسلام آباد کې گورنر کو وزیر اعظم کو وزیر اعظم کو چې راځه ته وزیر اعظم شو ته وزیر اعلی شو ته د هغوی په خپله نه جوړېږي. نو دلته والله که موږ له د کوشي مشري م راکړي خو ساده خبرې مې درته وکړې صله رحمي ځان کې پیدا کوي. محبوب فرمایي زما رب وایي چې چا د ځمکې په مخلوق رحم وکړو الله وایي زه ورباندې برانه رحم کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب